یم خندا مهم یودا جڑا مهم یودا په خوشی بیابان کی لیونو سره خوشحال یم او ضمیر میں د غلامو عادتونو مخالف دی ضمیر میں د غلامو عادتونو مخالف دی آزادو غیرتمنو پختنو سره خوشحال یم آزادو غیرتمنو پختنو سره خوشحال یم او ټیټستر کی زندگی میں پکار نہ د شیش محل کی مفتون توت سنگر کی میڑنو سره خوشحال یم توت سنگر کی میڑنو سره خوشحال یم پنیت د عبادت درود شریف ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص مؤسس و محتمم مدرسہ حاضہ جناب قاری حافظ اللہ صاحب دامت برکاتہم ذی قدر ذی وقار جناب حافظ زہیب صاحب لائق صد احترام جناب حافظ شایان صاحب دیگر مقتدر علماء کرام طلباء عزام غیور عزتمند مسلمانانو اختصار سر د موقع مناسبت سر چند گزارشات تاسو مخې ته کېښودل غواړم خو هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته د زړه نه خبره کوم زړه ته خبره کوزول غواړم سنجیده یم سنجیده خلک غواړم یو خو بل خو نه ګورو دا ساعت لمحات دا کله کله څنګه چې حضرت قاری صاحب وفرمایل ختم القرآن په مناسبت سره موږ راجم یو په حفظ ختم دی په ناظره حفظ او ناظره والا سو دي سلور کسان دي دا قرآن زه به تاسو باندې یو سوال کوم جواب به زه در کوم خو سوال واورئ دې ماشومانو چې دا ختم دی په حفظ او ناظره دې ختم له تاسو راغلی یې د دې څه کسانو په ځان کې شک دی دا لا راغلي نه دي د ختم له راغلی یې داسې وایه راغلی یې تاسو د اوس نه روجې نیول شو روجې ته لا وخت شته د ختم له راغلی یې راغلی یې ذوق شوق مظاهره زما زیاتر پروګرامات اټک کیملپور ټکسلا بهر یا ټاون اسلام آباد کې محافل مجالسی هلته چې داسې مجلسي قاری صاحب چې قرت کوي نعتخوان چې نعتخواني کوي مقرر چې تقریر کوي خلک داد ورکوي ماشاءالله سبحان الله جزاک الله سره اور قاری صاحب نعت رسول مقبول پیش کړو هغې نه مخکې د مدرسې ماشومانو خپل هغه خدمات تاسو مخې ته کېښودل خو تاسو ټول چپ چاپ ناست وئ نه چا ماشاءالله وي نه چا سبحان الله وي خو زه پوه شوم د جمعې شپه او تقریبا تاسو ټولو د تهجد اهتمام کړي او زما مخې ته ټول زه مونځ فرض مونځ نه یادوم تاسو باندې خو زما دومره کلک یقین دی تاسو ټول تهجد ګزار یې خو ځان هم بېګا په تهجدو کې دومره ستړي کړي دي چې د نیمې نه زیات کسان په ناسته ناسته اوده دي خو زه دا اوده کسان لږ محبت سره سبحان الله ووایه قاری حافظ الله صاحب ما وی اوده کسان سبحان الله وایه جواب ټول راکړه مطلب دا چې ټول اوده دي نو تا هغه د نوشیره کیڼ نه زه د اردو له راغوښتم خو زه زړه مې خوشحال شو اور زمام علم کې اضافه شو ما ته پته نه وه زمام علم کې اضافه شوه چې په ثوابې کې اوده کسان هم سبحان الله ویلی شي اوده دی دی سبحان الله نو چې اوده کسان سبحان الله ویلی شي ویښ کسان به سبحان الله څنګه وایي اوده نه ویښ به څنګه وایي څنګه به وایي ما ته پته ولګېده خفه کېږئ ما سبحان الله سره عادت نه یې ښه ثوابې والو زنده‌باد مرده‌باد سره عادت یې پته نشته چې چا سره هم د زنده‌باد چغې والي ما ته پته نشته چا سره هم چې د مرده‌باد چغې والي زه هم ټولې خبرې پرېږده او تصویر راواخله اور په تصبو دا چغه وخه اسلام زنده‌باد اسلام زنده‌باد یو نیکي پې ملاویږي او بیا د سبحان الله نه څه خبرې راشه د شیخ اعزاز الحق صاحب خانقاه ته راشه قاری بشیر احمد المدنی خانقاه ته راشه د قاری صدیق احمد صاحب خانقاه ته راشه پېښور ته سید الله شاه صاحب خانقاه ته راشه 400 ته پیر حزب الله جان صاحب خانقاه ته راشه پینډې ته راشه شیخ عزیز الرحمن هزاریو صاحب خانقاه ته راشه چې تا ته پته ولګي چې په سبحان الله سره ملاویږي او
که ډیر وخت د سره نه او ډیر مصروف یې نه کم سے کم په تبلیغ کې سیروزي لاله شي چې تا ته په سیروزه کې امیر صاحب دا وایي چې څوک یو ځل سبحان الله وایي جنت کې دومره غټه ونه لګي 100 کاله چې اس منډه وایي د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري دومره غټه ونه ستاسو شته وایه شته 100 سال چې اسمه دومره غټه ونه ستاسو شته بولو شته شته نشته خو تاسو کې چا سبحان الله ویل هغې دپاره دغه ونه شته شته نیم من مخکې مې نشته اوس وی اوجي اودو دې ته وایي دا تاسو څه کوئ کله وی شته کله وی نشته ما خو چې د ونې خبره کوله هغې نه مخکې تاسو ټولو سبحان الله ویلي نو تا به چې او زمونږ ونه شته تا ولي چې نشته بہرحال ذوق شوق مظاہرہ کو دا مزہ نہ کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور اور ثوابی کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا دا ټولو توجہ شتا ختم القرآن لتا سو راغلی ہے شک نے بار کے راغلی ہے چې دی ختم لراله دی حافظانو چې قرآن کله شروع کو سورت بقره ختم کړه نو تاسو راغلی وې سورت بقره کې یادوم ختم کې نه د چې کله دا قرآن شروع کو تاسو راتلی راغلی وې داسې مجلس هم جوړ کړی د چې قرآن نیمې ته ورسونه بیا راغلی وې چې شلمه سپارې ختمه کړه بیا راغلی وې یو کم 150 سپارې ختمه کړه بیا تاسو نه وې زم نه ما تم نه وې دا نن څنګه راغلی خیر خو دی توجہ ما جواب زه در کوم خو ته صرف ویښ کښېنه ما سره ټول قرآن کې نن راغلی او زه دې قاري صاحب ته اوسګار نه خو چې دا ټول قرآن دی تاسو د 3 سورتونه ختم راغلي اخر کې به ویل کېږي او که نه 3 سورتونه به ویل کېږي دا 3 سورتونه چې موږ د 3 سورتونو له زم رالم تاسو ټول رالی او دا قاري صاحب 3 سورتونه وایي دي ماشومان ته نو چې دا ټول قرآن یې ورته ختم کړو نو دا 3 سورتونه به ته نه شو ویلي زه دې ما هغه ځای نه راوکړولم دا ټول دا ښه مصروف خلک دي دا وګوره دا اوسګار خو څوک دی کې نشته دا مجلس یې ولې جوړ کړ خو چې ټول قرآن دې ختم کړ خو دا 3 سورتونه به ورته ویلي دا مجلس یې ولې جوړ کړ توجه کله وایي ختم بخاري دی کله وایي تفسیر ختم القرآن په تفسیر سره دی کله وایي حفظ باندې ختم القرآن دی ناظره باندې ختم القرآن دی او زه خو دې ختم پسې ګرځم خو زه خو د ټول نه زیات ختم نبوت پسې ګرځم ختم بخاری ختم القرآن مونږ وایي ختم نبوت مونږ ختم نبوت والا عقیده ختم نبوت عقیده وایي غوټې ته بولو پښتو کې وایي عقیده څه ته وایي الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک دی نو سره په ذات کې شریک شته نو ور سره نه دا خبره مونږ غوټه کړې ده عقیده وایي غوټې ته پښتنو والا معنی کو د زمینداری ښه د شیخ القرآن د شاه منصور صاحب معنی ده عقیده څه ته وایي غوټې ته دا خبره مونږ غوټه کړې ده اور زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ نبیم دی او اخریم دی نبیم دی اور دا مونږ غوټه کړې ده نه دا وایي عقیده او ختم قرآن ختم حدیث ختم تا چیس کړه د پیالې نه پورې راپورې وتې پیالې کې چی ختم خلک چې سټمپ ولګوي ختم یو معنی دا ده خط نه بعد اخر کې خلک سټمپ لګوي مخر ختم الله علی قلوبهم ختم معنی مخر دی ختم تحریر لیکل دی وکړه اخر کې سټمپ ولګوي چې ختم کیوں کې نور لیکل ختم دلته د لیکلو ختم نه دی د قرآن دلته مسله ده دلته ختم نبوت دی ختم نبوت ختم به هر حال تاسو ختم لراغلی الله دې راتله قبول کی خبرې دا ولې رالی دا دعوت دی قاری صاحب درکړی که په خپله رالی بولو دعوت یې درکړی که نه وایه چې پته ولګي چې دعوت یې ورکړی تاسو له دعوت درکړی اوس دې ختم له چې تاسو رالی او دا دعوت یې درکړ دې ثواب کې دا په مونږ احسان دی که نه دی ما وی اوسګار یې راغوښتم په مونږ احسان وکړه څه وکړه اور دا مجلس محفل زکه جوړ شه د دې جواب ما سره نشته د دې جواب چې چا کړی کائنات هغه ته امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي امام اعظم هغه امام اجي سے په دکانونو کې خلکو په مارکیټ کې راشه ټوپې ته
غټ غټ لیکلي په واشنګ ماشین باندې په فریزر باندې او ګرمي را روانه ده په پروجونو باندې غټ غټ لیکلي وایي دا پکې ډېر ښه دی او لیکلي پیدا پاسه وایي نام ہی کافی ہے نام ہی کافی ہے زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے نام ہی د امام سے په دور کې چې کوم فقهاو هغې د امام سے په مخ کې لب کشایي نشوه کولی د 2021 شامټونګه تو کجا استے تپکی لا چی شئی امام اعظم یو مسئلہ ذکر کری توجہ شده د مازیګر مونځ څو رکعته ای ثوابه کې څو رکعته د مازیګر مونځ آسماني کتابونه سلور دي مقرب پرشته سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي د طریقت سلسله قادریه چشت سهروردیه نقشبندیه سلور دي جنازې مونځ کې تکبیر نه سلور دي پاودس کې پاره سلور د پیغمبر یاران سلور دي پهله فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي چا لګولې دي ماشاءالله 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 شکر دی خدای شکر دی تبلیغ کې میاشتې سلور دي د مازیګر رکعتونه امام دلته څوک دی اپس سب امام داسې یو مقتدي دلته بره راوله چې 15 وخته جمع کې موجود دي مقتدیان هر سړی وایي زه دې مقتدي یم 15 والا راوله دلته زر راشي یو کس زر راشي خاله چار څوک د دې یو مقتدي زما خال راشي خادم څوک دی خدمت څوک کوي جومات کې ډېر ماشاءالله یو کس دې بر راشي زر راشي ټایم نشته بونګ هغه دیر والا سره وسکي جی دا حاجي دا د مازیګر مونځ امتحان نه دی خو زه د پنجاب انداز کوم د سمجھ په هم د پاره د مازیګر مونځ تاسو چې جومات ته رالی حافظ الله قاری صاحب ړومبي رکعت هم کړی دویم هم کړی دریم هم کړی څلورم هم کړی تاسو په یو رکعت کې هم نه وی بس اخر کې راورسېدی اخر کې ړومبي رکعت کې هم نه وی دویم رکعت کې هم نه وی دریم کې هم نه وی څلورم کې هم نه وی ستاسو نوم دی ضیاء الرحمن صاحب امام صاحب جمع کې ولاړو د رکعتونه کړي ته ړومبي رکعت کې هم نه وی وی نه ومه بولو دویم رکعت کې مو دریم رکعت کې هم څلورم رکعت کې هم دی به وایي که تاسو ولې وایي ړومبي رکعت کم دویم کم دریم کم څلورم کم نو ته چېرته وي امام صاحب مونځ کوي دی وایي زه رکعتونه بهرحال دی لږ مصروف د هر چا کار دی چې راغی دی خو جمع یې رامنډه کړې وه رکعتونه شوي زر زر یې چاردام وکړو امام سره په آخري قاعده کې امام سره په التحیات کې شریک شو چې امام سره یې قاعده لاندې کړه فقه حنفي وایي د رکعتونو کې نه خو چې امام سره قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته میلاو شو بیا تاسو م واورئ سورت بقرہ کې نه وی سورت آل عمران کې نه وی سورت نساء کې نه وی ها 15 سپاره کې نه وی شلمه سپاره کې نه وی یو کم 13 سپاره کې نه وی اجزام چې دریو سورتونو ختم کې د شرکت وکړو الله ټولو ته پوره د قرآن د ختم ثواب ورکړه پوره د ختم ثواب به ټولو ته میلاویږي د 13 سپارو رکعتونو کې نو د جمع ثواب میلاو شو ضیاء الرحمن ته میلاو شو که میلاو نه شو توجه مونږ سره مه شیر کوه ټول ستا شه بهرحال ثواب میلاو شو اوس دې علماو سره زمونږ د ثوابونو غم دی د څه غم دی د څه غم دی که چې خوله پاکې په مولا یې پاکې خبرې چې کې په مولا پسې کې سپک چې ګوري مولا ته ګوري او دې مولا سره زما او ستا د ثوابونو غم دی دا درې صورتونه دله ورتلا جي صاحب ټول قرآن ختم کو دا مجلس ځکه جوړ کړ دې سره زموږ د ثواب غم دی خلک خو لګیا دي خلکو څه سو نه کړه تاله چې څومره چل درځي ته د لیډر زنده‌باد وایو د مولا مرداباد وایو ته خبرې ستا انجام بسئ الله دې زموږ په زړه کې د علماو قدر پیدا کړي بهرحال دا کوړي مدرسه جوړې ده مولانا عبدالحق رحمت الله علیه چاندې کټ واچو طالب ته وی ته چاندرا غونډه خلک به چاندرا چي د افغانستان یو خیرن غونډه طالب چاندې کټ ته ولاړو ټوکړه روټه وسره د پیاز نه چک وی روټه خوري دا داسې د غربت وخت دیوبند ثاني انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي دارالعلوم حقانی جوړی دا راشه ته پرون وګوره داغه د فضلاو هغه انداز وګوره حقانی هغه چمک وګوره د حقانی رونق وګوره ماته هغه ورځ د خپل اکابر د خلینو اوریدل هغه وخت یاد دي چې صرف کټ پروت او معمولی سفر خلکو چاندرا وړه د اکوړي یو خان راغی مدرسې ته سپک وکته عالم ته سپک وکته قاری صاحب ته سپک وکته د انداز د چاندې ته سپک توجه د چاندې په ځای باندې خپل سپلې راوغورځول تاسو کله مهرباني کوئ داسې لږ لږ راوخوځېږئ حرکت کې برکت دی تاسو لږ لږ زه د نوشیره کینډ نه رالم تاسو هغه ځای نه دې پورې راتلی نه شو جی ماشاءالله لږ لا راوخوځئ جی ټایم څه دی پوره 10 بجې ښه
جی بس د چاندې کټ پروت دی، دا کوړي او خان د چاندې په ځای د کټ ته د چاندې کټ ته خپله سپلی راوغورځوله. مدرسې ته یې سپک وکته، طالب ته یې سپک وکته. طالب په ژړا راغی خپل استاد ته چې استاد جي شیخ صاحب زمونږ مدرسې ته یې سپک وکته، ستاسو د کلي دا خان نه دی، د چاندې په ځای سپلی راوغورځوله. د علماو داسې غټ زړی ته ورپورې خان ده تکړه شه څومره چې دې وسي، او چې څوک سپک ګوري زم ستا به دغه وسي، تا له نور څه چل نه درځي. مولانا عبدالحق صاحب طالب ته وایي طالبه خفه کېږه مه، دا سپلی واخله، د اکوړي په بازار کې موچي دی، د اکوړي په بازار کې چمیار دی، دا سپلی به موچي له ورکې، ورته وایي دا جدا جدا پرزې کا، دا پټ یې جدا کا، تلی یې جدا کا، چڼیاوې جدا کا، وایي د دې قیمت ولګو. کله چې قیمت ولګوي هغه قیمت یې واخله، سپلی په چمیار باندې موچي باندې خرڅه کا، په هغه قیمت هغه پیسو باندې ګیلاس واخله، او د چاندې کټ سره چې کومه مټکۍ پرته ده هغه ګیلاس دې مټکۍ سره کېده چې مسافر په لار تېرېږي او تږي کېږي، او په دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي. ته ملا پورې خان دی، دی ملا سره ستا د اجر او د ثواب غم دی. ستا هغه سپلی هم داسې انداز کې استعمال کړه چې تا ته به ستا د سپلی د وجې اجر او ثواب رسېږي. هغه خان چې خبر شو زه د دې مدرسې ته سپک ګورم، زه د دې محنت ته سپک ګورم، دی سره زموږ د ثوابونو غم دی، رامنډې کړي. مولانا عبدالحق صاحب نه معافي وغوښته. د دارالعلوم حقانی په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده، زم حقانی ما ګڼ شمېر حقانی دلته کې موجود دي، او په ابلز 1500 1400 فضلا پارې شول. دا ټول حقانی کې د هغه خان برخه د ثواب شته که نشته؟ بولو شته که نشته؟ اور حافظان سلور دی، یو حافظ مال راشه، یو حافظ راشه، یا سلور اړدیز یو درګه راځي، یا به چې یو یې راوسته بل یې رانوسته، دار چا به خیال سلور اړدیز یو بل راشه، زر راشه. حافظان کم دي؟ هته راشه مال راشه، راځه نور بیا راځي. ستاسو نوم دی شایان څو سپارې یاد کړي؟ بولو څو سپارې یاد کړي؟ قرآن لای پسینه کې ځای ورکړه چې 13 سپارې په زړه کې محفوظ کړي. نوم خو شایان دی، دا الله تعالی د صفتونو نومونه یو صفت یو نوم راواغسته. الکریم دی، الرحیم دی، الغفور دی، الشکور دی، الحافظ دی. د د اعزاز د د عظمت د پاره د خپل نومونه یو نوم راواغسته، الحافظ. د د نوم سره یو ځای که نن نه پس به دته شایان نه وای، نن نه پس به دته حافظ شایان وای. حافظ بوائے، حافظ شایان بوائے. 13 سپارے خبری دا حافظ شایان بدن سر جنت تسو کسان بوزی پہنچے توازو سو ببوزی صدر مملکت بسو کسان بوزی، وزیر اعظم بسو بوزی. بولو وزیر اعلیٰ دا مردان خانان ملکانان نوابان دا ثوابے دا خانان نوابان با ایسی چو ایس پی ڈی ایس پی پرون ایسی چو شاته ناستو په یو پروګرام کې ما خلکو ته وی ویم دا ایسی چو به څو کسان جنت ته بوزي؟ خلک یوم نه ایسی چو ته مې په صفر کې مې دله ضرب درکړ. سړی په کرسۍ کې داسې تاوېده را تاوېده، ته ډېر ایسی چوی مس مردان چېرته سندرو لتله توجه ایسی چو مې دله برابر کړ. ته ما ته دیوبندیان پېژنه، یو موبایل ته مخکې روانه بل موبایل ته وروستو روانه. توجه حضرت صاحب تلارو کې چې راشي. ها له مختصر د ملاقات بیا وروستو کې ها لږ لارو ته پرې تکلیف مو ورکوي ملاویږي ما فورن سټیج ته راولې مخکې زر کینې بس کسان کینې دلته راولې بر دلته راولې. السلام علیکم حضرت خیر راځئ کینې ان شاء الله. بس یو دو جملې ذکر کوم حضرت سے موجوده کی خبرې نه کوم. اسی چو شاته ناستو ما غي سي چوته ويم ته بسو کسان بوزي بیا سبا لا یو ګوره ښه ا مدرسې سونو مو قاری صاحب شیخ زکریا د مدرسې نوم دارالعلوم شیخ زکریا. بهرحال صدر مملکت به جنت تسو کسان بوزي، حافظ صاحب بسو کسان بوزي، وزیر اعظم بسو کسان بوزي،
زمین وزیر اعظم دې دومره تورو کې ځان دې بوزي حافظ سے بلس کسان چې دې لس کسان جنت ته بوزي وای دا جنتی دی که نه دی حافظ ته سپک مه ګوره اور خبر دا لس کسان به کم کسانی بولو دا لس کسان به کمی نو چې دته دومره اعزاز میلاو دی چې دې لس جهنمیان جنت ته بوزي نو دا جنتی دی که نه دی بولو او لس کسان جهنمیان یو نوی خبره ووره ځکه چې پاکستان پرانه نه دی لږ نه یادې د دیوبند یو نوی مسله مه وره توجه لس کساسینه چې ته زه د حافظ صاحب پلار یم دلته ناست یم زه ترې یم دلته ناست یم زه کاکا یم چاچا یم کاجي یم زه ماما یم زه ترور یم زه چاچی یم زه پپوجي یم زه خالاجي یم زه خور یم زه ترور یم زه مامي یم بوزي به مې که داسې رانه بوتلې ګپ دې څه حافظ صاحب به د خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو لسو کسان نه چې په دنیا کې خوشحاله را شایان کم دی راشه زر راشه تا ته چا چې کېنه دا حافظان خوشحاله ساته خوشحاله ما ټک کې دا خبره کړې وه دې چې خوشحاله نه ته چې چا خفه کړې ځان ته په درستخان روټۍ ته پرېږدي چکر لی بوزي القاسم مرکز ته بوزي د جنډې مرکز ته شبیجمې لی بوزي بوزي یا تی دوایا بوزي وایي نه جي چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي دله خو دې ډه ګازاره کړې دې ډه دې ولا چولې دی دې دې خفه کړی او ته په دې چې بوزي به مې حافظان خوشحاله ساتي اور ناظري والا سودي زر کېنه پنځه کسان ناظري والا قرآن ختم کو ستا ذهن کې به دا چې بچي مې یو پیره قرآن ختم کو قاري صاحب وتې الحمدلله رب العالمین دا یو آیات د جومات په ګوټ کې بیا وي 10 مرتبه 20 مرتبه 50 مرتبه 100 مرتبه دا یو آیات سلسل 200 پیرې ویلي نو دا یو پیره ختم نه دي کړي دا په زرګونو پیرې ختمونه شوي دي دا حافظ امت دا مدرسے ورک قاری صاحب امت دا مدرسے ورک شیخ القرآن امت دا مدرسے ورک شیخ الحدیث امت دا مدرسے ورک پیر مرشد امت دا مدرسے ورک مبلغ امت دا مدرسے ورک غازی دا ختم نبوت امت دا مدرسے ورک خطیب امت دا مدرسے ورک بیا وورا تور پٹکی والا ملا عمر امت دا مدرسے ورک سپین پٹکی والا شیخ اعزاز الحق سے امت تا مدرسے ورک زیار پٹکی والا امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے امت تا مدرسے ورک اصل مدرسہ دا ٹول وائی اصلو صبر اصلو ہاں مدرسہ ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے تقویٰ ہے مدرسہ ہے توکل ہے صداقت ہے عدالت ہے سخاوت ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی بولو دا مدرسو برکت دی دا څه برکت دی دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی دا د ایټم بم برکت نه دی سنبالې کا ځان سره قبر ته یوسه ایټمي طاقت حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو دا سن پسر زمین باندھے مولانا اسلم شیخ پوری شہید ٹکڑے ٹکڑے شو سمرو شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو امام اہل سنت علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو تا تا پیٹم ناز دی ختم نوت پا خطرہ کی دی سالور کنٹینر راغلی ساز دلی تا تا خبری سالور کنٹینر در روجی رالی ثوابی تا د قادیانانو مصنوعات په مارکیټونو دکانونو تقسیمیږي وایي موږ د روژې نه مخکې او د عالم مجلس تحفظ ختم الموت زیر اهتمام په هر مسجد کې پمپلټ یې ولګوي د قادیانانو د مصنوعاتو په دکانونو بازارونو کې مسلمانان دا ذهن جوړ کړي موږ مسلمانان یو موږ عاشقان رسول یو موږ ګستاخان رسول نه یو موږ به د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ به څوک کوي بولو کوبا او صرف بایکاټ نه بلکې بل بم ته منې کوبا اصل انقلاب مدرسې سر راځي دا څومره ما ته خیر ښکاري دا د مدرسې عظمت او برکت دی او مدرسې چلی هغه ته مولا وایي څه ورته وایي بولو ما ته بل یو کس وایي حضرت صاحب وایي مولا نه منم نو ما ورته مولا بر دو قسم است کوم مولا نه منې یو مولا اوده دی او یو مولا ویښ دی نو ته کوم نه منې ما د اوده مولا باره کې خو ما د امیر صاحب نه په سیروزه کې اورېدلي ما سیروزه لګولې تاسو کې چا لګولې ته لاس اوچت کړه ها ما امیر صاحب نه سیروزه کې اورېدلي چې عالم اودي
چې عالم شته که نشته شته زه به خطیبانان داسې کې وایم چې عالم ودی د عالم ټوله شپه خوب تهجد نه تلاوت نه سجده نه عبادت نه د عالم ټوله شپه خوب او د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله 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 ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د دغه ویښ مولا د امام انقلاب بس مقابله وکړي